جزاك الله. وزه د جماعت اسلامي د زیارت امیر حافظ محمد امیر کاکا صاحب ته بلنه ورکوم چې دی راشي په مختصر وخت کې خپله مختصره خبره وکړي د کشمیر په حواله سره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مېلمنو، محترمو سپین ږیرو او ځوانانو، دا نن ورځ ورونو د کشمیریانو سره د یکجهتي په طور موږ مناوو. په ګډ ملک کې جماعت اسلامي او نور دیني جماعتونه هم په دې سلسله کې مظاهرې کوي، په هر ځای باندې چې دغه شي اعلان کوي چې موږ د کشمیریانو سره ملګرتیا کوو. دغه ورځ ورونو په اوله ورځ باندې په اوله واره باندې په 1999 کې قاضي حسین احمد صاحب چې کشمیریان راغلي وو آزاد کشمیر له، او قاضي صاحب د هغوی استقبال کړی جماعت اسلامي هغه وخت کشمیریانو ته د خوشامدید ویلو والا څوک نه وو. نو قاضي صاحب دغه ورځ اعلان کړی چې موږ به هر کال د 5 فروری باندې د کشمیریانو سره د یکجهتي په طور مناوو. اوس ګرد قوم دغه ورځ د یکجهتي په طور مناوی. نن حکومت هم سرکاري چټۍ کړې ده. نو ورونو دغه ورځ د دغه مقصد دپاره مناوی دي چې موږ هغو ورونو ته او کشمیریانو ورونو ته دغه احساس ورکړو چې موږ هم ستاسې ملګري یو. دوی چې کوم تکلیفونه کوي، کوم جهاد او کوم خوارینې باندې راځي او د پاکستان سره د ګډېدو لپاره دوی کوم جدوجهد شروع کړی دی چې هغو ته موږ شا نه ورګرځو، موږ سره ملګري یو. ورونو مختصره واقعه دلته بیانوم چې یو کشمیري مجاهد و، د واقعه په اخباراتو په رسالو کې هم راغلې ده. هغه چې د انډیا په فوج کې زه 3 کاله په جیل کې وم، مجاهد و، او پر هغه باندې مختلف تشدد کېدل، ظلم پر کېدل. او بیا ورځ دا راته وویل چې ته ولې په کشمیر په پاکستان باندې ګډاږې کشمیریان؟ پاکستانیان خو خپله له تاسې سره وفاداره نه دي. ورونو ما وویل چې څنګه وفاداره نه دي؟ نو هغو زه یو ځای له بوتلم، په جیل کې هلته VCR راته ولګول او یو کیسټ یې راښکاره کړل. په هغې کې دا لیدل چې پاکستان کې خو دې جنګونه کېږي پر کمپرسي باندې کېږي، بلوچ پښتون وژني، بلوچ پنجابی وژني، پنجابی پښتون وژني، سیندی او مهاجر سره جنګېږي، خلک پر دې باندې جنګېږي. بل ځای چې مې ولیدل په هغه کیسټ کې راښکاره کړل چې پاکستانیان خو VCR-ونه ګوري، په هر شهر کې دونې قدر د اسلامي کیسټو مرکزونه نشته. لکه ورونو وګورئ په دغه ارنایي شهر کې یو کیسټ هم نشته مرکز، لیکن دغه په ریکارډینګ هوټل چې دی دا روډ وګورئ، د ګانو د فحاشي د ګناه مرکزونه څو ډېر دي، څو میوزیک سینټران دي. دغه موبایل دوکانونو ورونو ورسې هر سړی یې ګانا راواچوه، رسوټي ورکړي چې ګانا راواچوه. په دغه تا سوچ سره نه وي چې دا ګانا خو د خدای د رسول نافرماني ده، دا اورېدل خو ګناه ده. ورونو نبي علیه السلام وایي چې څوک ګانې اوري په آخرت کې به د هغو په غوږو کې سیسه دغه سروک په ولاجو په غوږو کې به ور اچوي. اوس که زموږ علما دا خبره نه راشي تر موږ نه رسول کې د هغو کمزوري ده. که موږ په خپله کوشش نه کوو د حدیث او قرآن د دې مطالعه نه کوو، دا زموږ کمزوري ده. حالانکې دا ګانې اچول، ګانې اورېدل چې دې دونې ګټه ګناه ده چې په آخرت کې هم نبي علیه السلام چې دغه عذاب به داسې وي چې په غوږو کې به سره پر ولاجي. موږ چې ورشو د موبایلو دوکانونه هر ځای د ګانو مرکزونه جوړ شوي دي. یو سړی هم دا احساس نه کوي که په ویګن کې کښېنې تر کوټې ځې تر هغه ځایه به ستا وژونه په ګناه باندې ډک وي. یو ځای دا نشته چې ورور یو څوک احساس ورکړي دا خو ګناه ده. نه په مسجد خطیب په جمعه کې دا خبره کوي، نه مولوي صاحب په بل ځای کې کوي، نه د تبلیغ والا پر دا خبره دی ډېر زور کړی دی چې باید دا ګانې اورېدل خو ګناه ده، دا پرېږدئ سلی اوري په هر کور کې بندي کوي. موبایلو والا باندې باید هېڅ خلک وګرځي. ورونه د کشمیروي چې مالې چې د پاکستان دا کیسټ راښکاره کړل چې پاکستانیان خو په ګانو اخته دي، پاکستانیان خو په کمپرسیانو په جګړو اخته دي. ورونه هغوی زما زړه بې مات شو، تشدد زما جذبه نه کړه ما ته چې پر ما باندې کوم تکلیفونه په جیل کې پېښېدل. لیکن چې ما دا ولیدل چې پاکستانیان په دې شیانو اخته دي. د پاکستان فلمان نه خرڅوي، د انډیا فلمان د پاکستان په هر میوزیک کې خرڅېږي. پیسې راغلي د انډیا فوج له دي، د انډیا فوج د ګولۍ په اخیستی چې موږ د انډیا یو فلم دلته یا کیسټ واخلو یا په کرایه باندې ګورو. ورونو دا پیسو کې د انډیا د فوج حصه ده، دا هره ګولۍ موږ د مجاهدینو په خلاف استعمالوو. ورونو هغه کشمیری وایي چې موږ چې دغه شی ولیدل نو زما د پاکستان نه زړه مات شو چې دا خو واقع موږ دلته په جذبه کې چې دا ورکوو، لیکن لا خوا خو هغه کل په موږ کې چورت هم نه وي. ورونو جماعت اسلامي د دغه مقصد دپاره دغه ورځ مناوی کړه چې دغه احساس موږ وکړو. که موږ ګرد ورونو دغه شی وکړو چې موږ به د انډیا ګانې نه اورو، د انډیا فلمان به نه اورو، د انډیا چې کوم مصنوعات یې هغه به نه اخلو، نو دا زموږ د مجاهدینو سره همت وي چې وکړو. دا هم زموږ ګډ همت ورسره وي چې کم از کم زموږ کومه پیسې د انډیا پر فلم باندې ځي هغه نه شي ولاړ هغه پیسه، په هغه باندې موږ یو ګولۍ اخیستلی شو، مجاهد له ګولۍ ورکولی شو. ورونو دغه مقصد دپاره جماعت اسلامي کوشش کوي چې خدای ته وګورئ موږ توبه وکړو. اوس ډرون حملې په وزیرستان کې شروع دي او په کوټه کې اوس اعلان کړی چې په کوټه کې او په بلوچستان کې به ډرون حملې کېږي. چېرې چې غیرتمند او
وفاداره مسلمانان هغه به یو ځای نه پرېږدي ډرون حملې به کوي. ورونو نیمایي خلکو دا هم ویلي دي چې ډرون حملې به وشي، لیکن دا د مسلمانانو د پښتنو نمایندګان نه دي چې د ډرون حملو څخه حمایت کوي. دا دلته تقریبا 100 خلک ناست دي، په دې کې به یو سړی هم داسې نه وي چې دا د یوسف فلانۍ مدرسه د حمله وشي. څوک به غواړي چې د مولوي محمد اسحاق صاحب ور مدرسه د حمله وشي، یا د مولوي نصیب الله صاحب ور مدرسه حمله وشي، او یو څوک نه غواړي یا د پرې مسجد حمله وشي. ورونو ټول خلکو د ډرون حملو خلاف دي، د امریکې او د بھارت د مداخلت خلاف دي که نه دي خلاف؟ ورونو لاس پورې کړي چې موږ ګرد ډرون حملې نه منو. کوم خلک ډرون حملې موږ نه منو، یو سړی هم نه منو. کوم جماعتونه کوم سیاسي لیډران چې ډرون حملو حمایت کړی دی هغو موږ لعنت کوي چې تاسو زموږ نمایندګان نه یاسته، موږ ترجماني ته یې نه شئ کولی. ډرون حملې خو د شیطانانو د امریکې په وس کار دی، هغه پر موږ باندې ورونو حملې کوي. اوس هم پکار دا دی ورونو د جمعې ورځ هم د مبارکه ورځ ده او دا یوم یکجهتي کشمیر هم ده، که موږ صرف دغه فیصله هم وکړو چې موږ به کم از کم د انډیا ګانې نه اورو او دغه موږ د مجاهدینو سره په جهاد کې یو ګټه حصه وي. ورونو زه خو دا خوا درته چې لاس پورته کړي چې نن به دا کوو چې موږ د انډیا ګانې نه اورو، د انډیا فلمان به نه ګورو. نو دغه موږ د مجاهدینو سره ګټې ماتې کېږي انشاءالله موږ د انډیا فلمان د انډیا ګانې نن بعد نه اورو. نو دغه لپاره به ورونو موږ کوشش کوو او کوم خلک چې د ډرون حملو حمایتیان دي د هغو باندې به لعنت وي، له هغو ملګرتیا وپرېږدو، او کوم خلک چې د جهاد او د مجاهدینو خبره کوي، د غیرت خبره کوي، له هغو سره به ملګري کاږو. ورونو د سکیمانو والا او د نوکریانو والا چې په پرسنټ باندې کارونه خرڅوي د هغو ډېرې ملنې فراولې باید د هغو ملګرتیا پرېږدو او دا کلمې تر جنډه لاندې د جماعت اسلامي په قافله کې منظم شو چې د غیرت او د جهاد خبره راته کوي. واخر دعوانا الحمدلله.